د لومړي لمبر سرحدي زون د مطبوعاتي دفتر مسؤل ادریس مومند یو خبري کانفرنس په ترڅ کې خبر اعلان ته وویل تیر شپه نا وخت بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفینو د نورستان په برګ مټر ولسوالۍ د لومړي لمبر سرحدي زون د ووم کنډک اطاعت تر خپل وسلوال برید لاندې راوستل چې د سرحدي پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه رامنځته شوه او تر 8 ساعتو دوام وکړ. ادریس مومند وویل په یاده جګړه کې د برګ مټر ولسوالۍ قومي خلکو هم د پولیسو سره د وسلوالو په ځپلو کې مرسته وکړه چې پترس کې اتل استانو وسلوال مخالفینو ته مارشو بل ورړولي چې په وینای د مخالفینو دوه مړي د جګړې په میدان کې پاتې شوی و. د ول د کشفي راپورونو لمخې د وسلوال مخالفینو شمیر 400 تنه و چې په زیات شمیر بهرني وسلوالو غوښتل چې د تیر کال په چیر یو ځل بیا د برګ مټال ولسوالۍ په مربوطاتو کې دولتي تاسیسات د برګ مټال ولسوالۍ کلیوال ښوونځي او بازارونه چور کړي خو د سرحدي پولیسو له لوري د کلک گزار سره مخ شول. ادریس مومند ویل د ګرمۍ د موسم پر رسیدو سره د نورستان برګ مټار ولسوالۍ ته د لومړي لمبر سرحدي زون قومندان جنرال امین الله مرخیل د لارښوونې سره سم په کافي اندازه پرسونل او درندې وسلې انتقال شوي او د دې ترڅنګ قومي مشرانو هم د دولت سره هوډ کړی چې په سیمه کې به د دولت د امنیتي ارګانونو سره د یادې ولسوالۍ د مربوطاتو په ساتنه او په امنیت کې د مخالفینو پر وړاندې اوږه په اوږه د مخالفینو په ځپلو کې مرسته کوي. د لومړي لمبر سرحدي زون مطبوعاتي مسؤل ادریس مومند ویل د تیلو دغه ټانکر د تورخم ګمرک د صادراتي ودانۍ ترڅنګ ولاړ او چاودنه پکې رامنځته شوه. له چاودنې وروسته په تورخم کې د سرحدي پولیسو موظفینو د یاد تمځي څخه نور لارې ګوښه زیاته انتقال کړه او ورې پرې نه خود چې د ګمرک د مدیریت ودانۍ ته خپور شي. د په وینا په لږ وخت کې د ننګرهار د اطفائي مدیریت وکړای شول چې اور تر خپل کنټرول لاندې راوړي. نوموړي ویل د یا ټانکر ډریور او کلندر د سیمې څخه فرار کړي او داسې اټکل کیږي چې بم په یا ټانکر کې د همدوی له لوري ځای پر ځای شوی وي چې د عاملونو د نیولو پسې حادثې روانې دي. بل ورته د 201 سیلاب کلوردو د عامه اړیکو مسؤل ډګروال محمد نومان هاتفي وایي چې د دوی موظفین هم د پیښې پر مهال پر وخت سیمې ته ورغلي وو او د یاد کلوردو د قومندان تورن جنرال عبدالله د لارښوونې له مخې د ګارنیزون پرسونل او د اطفائي ټولي موظفینو د اور د خورېدا مخه ونیول او په سیمه کې خلکو ته د نورو زیانونو مخنیوي وکړ. د ویل د 201 سیلاب کلوردو منسوبین تل په دې هڅه کې دي چې د ولسونو د سر او مال ساتنه وکړي. په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي پولیسو د مطبوعاتي دفتر مسؤل ادریس مومند یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې خبر اعلان ته وویل د لومړي لمبر سرحدي زون د تورخم بندر پولیسو د خپل اپراتیفي کار په پایله کې یو تن قاری موسی د مولانا عیسی زوی چې د لوګر ولایت د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی دی په داسې حال کې ونیولو چې غوښتل د ځان سره په یو بیگ کې شپږ د وسایطو ضد مقناطیسي بمونه 15 ریموټ کنټرول 100 متره ثانیه سوز بالتۍ او 2 ویډیو کیسټونه هیواد ته انتقال کړي. د لومړي نمبر سرحدي زون د تورخم بندر سرحدي پولیسو نن یو ځل بیا د خپلو لاسته راوړنو په ترڅ کې د څو سترو جنایتونو مخه ونیوله. تاسو وینئ چې د قاری موسی په نامه د مولا عیسی زوی چې د لوګر ولایت د مسعی ولسوالۍ اوسیدونکی دی زموږ د تورخم د سرحدي پولیسو د زړورو د پولیسو لوري د ونیول شو د کشفي او استخباراتي پلټونو او د بدني تلاشۍ په حال کې. د دویم دا هغه خلک دي چې د جهاد تر نامه لاندې تل په دغه بمونو باندې په دغه انفجاري موادو باندې دوی بې ګناه خلک وژلي. نوموړي ویل د یا تن سره یې ځینې اسناد هم نیولي چې نوموړي ورکې خپلې کورنۍ ته د مرګ نه وروسته وصیت هم کړی. د ادریس مومند په وینا نیول شوی تن چې په لاسونو او یوه سترګه معیوب هم دی ورسره یو تن ماشوم لاسي کراچۍ چلونکی هم نیول شوی. نوموړي ویل نیول شوی کس د نورو پلټنو لپاره د لومړي لمبر سرحدي زون په کشفي او استخباراتي ادارو کې تر پلټنو لاندې دی. له دې عمله په جوړه شوې غونډه کې د شپږم سرحدي کنډک قومندان نقیب الله کاهل ویل یاده ودانۍ د دوخم ټولي لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نظامي انجینري لخوا د 2 کلونو په موده کې د 4.5 میلیون امریکایي ډالرو په مالي لګښت د RRCC شرکت لخوا په 15 جریبه ځمکه کې په اساسي ډول جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. کاهل زیاته کړه دغه ودانۍ د افسرانو او سربازانو لپاره د اداري او نورو ملحقاتو سربیره مجهز سلاکوټ د اوبو او تیلو ذخیرې او نور اړین ځایونه لري. په یاده غونډه کې د
لومړي نمبر سرحدي زون قمندانۍ یو شمېر ادارو مسؤلینو سربیره د امریکا متحده ایالاتو د نظامي انجینري ټیم قمندان او د RRCC شرکت انجینرانو هم برخه اخیستې وه. د لومړي نمبر سرحدي زون د اپراسیون امیر سمونمل احمد الله د لومړي نمبر زون د مطبوعاتي دفتر مسؤل ادریس مومند په خپلو خبرو کې د یادې ودانۍ په ارزښت خبرې وکړې او یاده ودانۍ د شپږم سرحدي کنډک د دوهم ټولۍ د پرسونل لپاره اړینه وبلله چې په وینا یې په دې ودانۍ سره به یا ټولۍ د ټول پرسونل ستونزې له منځه ولاړې شي.